یونس علیہ السلام د الله ډیر لوی جلیل القدر پیغمبرو. قوم باندې عذاب را یونس علیہ السلام ته الله فرمایل چې ته بهر شه، دا قوم ز تبا کوم. یونس علیہ السلام د دریاب طرف ته روان شو. او په کشتۍ کې سور شو، دریاب نه پار کېدو. دې چې څو وخت کې د کلی نه وته نو د دومره انتظار ونکړ چې زه کوم طرف ته لاړ شم. نو دا کوم طرف ته ټکه د دریاب رخ په خپل اراده اختیار کشته کې جسور شو، دریاب منځ ته کشته لاړه اون خطا چون خطا اس کشته والا کوشش کئی منڈے ترڑے نکی چاو ویلی چې داس چل دے چې دی کشته کې د مالک نه څوک باغی را سور شوه. هغه د کشته نه لري کین نو ال بدار روانيږي کین نه رواني. اوس کشته والا چې ګوري په کشته کې یو سړیم داسې نه دی ناس چې هغه باندې دا سوچ ټکړې شي چې باغی دار. یونس علیہ السلام خو پیغمبر دی او پیغمبر خود ډېر لوی حسن او د ډېر شان مالکی پاغه چرته دا خیال کړي. یونس علیہ السلام فرمایل چې باغی زېما ما وګورځوي د دریاب ته نو دا کشته روانه شي. کشته والا وی چې حاشا وکلا او ستا متعلق مونږ چرته دا ویلې شو. یونس علیہ السلام وی چې ما نه غورځوي دا کشته بنځي او نه رواني ابو ولاړ ډېر وخت خلق مجبور شو یونس علیہ السلام د کشته نه دریاب ته وغورځو. په دریاب کې یو لوی نهنګ دی، هغه ته حکم شو چې دا یونس علیہ السلام چې د کشته نه درغورځيږي نو فوراً تیر کا دا اخرى بدوی د کشته نه دی غورځولو. هغه ورته خپل आवाज نیولې وو حړپی. په قوم باندې یونس د کشته نه بار وغورځول دریاب ته. مئی ته ویل چې دا تیر کا. د مئی خېټه ته حکم وکړو چې اسنه چې غذا نه کې دا ستا خېټه ماده د پاره جیل ګرځولې. اسه وما الله چې کوي رنگ رنگ کرشمه کوي، رنگ رنگ. کشته والا او ته څوي یونس څوي بیا مئی ته څوي بیا د مئی خېټه ته څوي. سلويخ ورځ یونس علیہ السلام د خېټ مئی په خېټه کې سلويخ ورځ نو لاړو لاندې تل. یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې تقاضا کوي چې خدای جیل ته خورالما
اوس د دینه د وتو طریقه راته وښایه. نو الله ورته د مئی په خېټه کې وظیفه وښوده. ورته وی دا وایه چې لا اله الا انت، لا اله الا انت، لا اله نشته د معبود برحق الا انت مگر تی، بل څوک نشته الا انت مگر تی. اوس ما څه کړي؟ انی کنت من الظالمین، خدای ما په خپل ځان په خپل زیاته کړی دی چې ستا د حکم انتظار مې نه دی. لا اله الا انت، بل څوک نشته تی. انی کنت من الظالمین، ما په خپل ځان په خپل زیاته کړی دی چې ستا د حکم انتظار مې دی. سلویخت ورځې دا الفاظ 1,25,000 بار یونس علیہ السلام ہوئے. سمرا 1,25,000 ځله. دا اوس زمونږ منځ کې چې دې ته سوله کې ختم وای، دا ورته په دې وجه چې دا الفاظ یونس علیہ السلام 1,15,000 ځل په سلويخت ورځو کې د مئی په خېټه کې وي. نو په سلويختم ورځې تقصیر معاف. مئی ته حکم شو چې ورشا او یونس علیہ السلام د دریاب په غاړه الټی کا. مې روان دی د دریاب غاړې ته الټی کولو ته، او د کدو بوټي ته حکم وشو چې فوراً جال جوړ کا. د یونس علیہ السلام بدن د مئی په خېټه کې کچشوه غوندې ده، خسوره په جوړ کا چې د نور نه بچ، چې د الټی کولو د دریاب په غاړه ورته د کدو د بوټي جال جوړ. خدای چې کین ورته طاقت پیجندل هم نه پیجنې نه. خدای خوار کړي زکه یې رسوا کړي زکه یې چې پیجندل هم نه ده او پیجنې. نن دنیا وګوره، د دنیا ملکونه د کفر هغه د مسلمان ملکونو متعلق د تباہی او د صفای هستی نه د میټاولو سازشونه کوي لګیا دي. مسلمانان په خپلو کې اخته دي. دلته د مسلمانانو حال وګوره، دوی په خپلو کې د شرمخانو غوندې په خپلو کې په یو بل اخته دي. کابل وګوره، نن د کابل مشران د کابل په تخت نه جوړیږي لګیا دي، او بینن 7 چې د امریکای دا يهود دي، دا يهودي دي. د روس ټول صدران يهوديان،
د گوربچوف د خزه متعلق دلته مشهور و چې دا مسلمانه ده د گوربچوف خزه پیور يهودانه ده پیور فی الحال صدر د روس چې ده دا يهودي دی بنن سیون د امریکای الچی چې ده دا يهودي دی چې اوس په کابل کې ناست د کابل مشرانو د پولاو په مجمع جنگ دی او امریکا او روس پکې لګیا دی کار کوي چې روس کابل دو ټوکړي ان قریب پتا سو ګورئ چې دا کابل با د دې مشرانو د لاسه ټوټه ټوټه شي لکه پاکستان چې د پاکستان د مشرانو د لاسه دوه ټوټه شو بنگال جدا شو ایسٹ او ویسٹ پاکستان ته جوړ شو دا سه کابل کې سازش روان دی لګیا په پاکستان کې مونږ مليان چې ګوره هغه پچاخ خدي اتا سو ګورې لګي پمړو باندې په پردو دیرو پالواګانو جنگ پس قاتونم جنگ په جمعاتونو کې په سرمنو جنگ په سرسایوم جنگ مونږ په دې قهر اخته او بار ملکونه را کې کار دا کوي چې سب سکیږي چې مسلمان ملک چې دی هغه غلام وي هغه آزاد ملک نه اوس دا مسلمانان په خبره والله کوي اوس د پاکستان مسلمان به څنګه پوي دا څنګه پوي اپویږي نه د کم ټریننګ سکول ډریل انسټرکټر چې نه پويږي هغه سکول کې بس پایان څه تربیت بیا مونږ اول ټریننګ د ډریل انسټرکټر پکار په پاکستان باندې ټول غیر تجربه یافته خلق چې دی هغه بر سره اقتدار راځي شد نه په بود نه اسمبلی د پاکستان له چې کوم خلق زی هغه لګو ګور ابل اورز می یو سنیټر ولید سنیټر نو یو اته سره خو پټکه پسارو او داسې بونډه غوندي ګیره ونه بس کله دادا کوي کله دادا هغه افسر سره خبرین کوي دادا نو افسر ته مې وی چې په خوا مې دا خیالو چې دا قیامت جوړ لره دي خوش مې یقین راغی چې قیامت ډیر نږدې چې ولی مال چې دام پکې سنیټر دایم سنیټر کړه دی قوم دا به ټول اورس په ګیره کې ګوتی وای کدا به د ملک تقدیر جوړي سنټ خورشه د امریکای دی او سنټ خورشه د برتانیې دی سنټ خورشه د چین دی سنټ خورشه د جاپان دی سنټ خورشه د فرانس دی سنټونه خدایي وګوره چې مریخ ته ورسېدل لګیا دي
دا زمونږ سنیټران دي او دا زمونږ ممبران دا تاسو که وخت راغی بیا به د دې قوم بیا دا ګډې د درته وښیم نو پیسې او دولت ته په دې ملک کې اوړي او راوړي او د ووټ یو دوه غوته پرچای دا غریب په 100 روپے هم خرڅيږي او په 500 هم خرڅيږي او په 60 هم خرڅيږي او په 200 هم خرڅيږي نو عزیزانو زمون ملک دی وخت کې چې په کوم پوزیشن کې دی هغه تاسو ته پته نه لګي تاسو به هغه ورځ خبر شئ چې د خدای عظیم قهر در باندې نازل شي او در په در او خاورې په سر شي لکه کابلیان چې شي اوس د افغانستان مشرانو کې ولې دا سړیتوب ناراضي چې مونږ د پردی مور بچو ولې سور لسلکه چې د روس په فوجیانو باندې مړه کړه او مونږ د کابل په تخت اوس نه جوړي کدوه کاډې کابل ته رواني نو شپږ نورې راتښتي کدوه لارې خلک رواني اته نور راتښتي لګیا دغه څه به تاسو سره تماشې به وکړئ د ځان که یونس علیه السلام په یو معمولی خبره الله پاک 40 ورځې د مئی په خېټه کې کېدولې شي الله تاسو ټول عمر په غلطو کولو باندې په عربونو کلونه په جهنم کې مچول شي او دا پاکستان هم در باندې جهنم جوړول شي او جوړ کړی دی در باندې اوس تو وګوره استاد ملک وزیر اعظم جان میجر ته دعوت ورکړی دی چې پاکستان ته تشریف راوړي ډېر خزوانه او ډېر خسته ځوانه پاکستان تراشه چې زمونږ د لغندې لګي وګوري اوس جان میجر د لندن وزیر اعظم چې دی هغه رزیل ته دا دعوت ورکول چې ته پاکستان تراشه تاسو له شرم نه درځي دا جان میجر هغه رزیل دی چې پرونه په خاندان رسول په عراق کې بمباریانې کولې او شیخ عبدالقادر جیلانی او د امام ابو حنیفه په قبر بمباریانې کولې او د عراق ماشومان او بچی ټول تباہ کړي دا جان میجر هغه رزیل دی او نواز شریف نن هغه ته دعوت ورکړي چې پاکستان ته راشي ځای خدایم بیخ بنیاد و باسا پاکستان باندې دلته مسلم لیگ کوئی نجڑی ہے پاکستان نجڑی ہے پاکستان نجڑی ہے بچو نجڑی اچھی نجڑی ہے پاکستان پلانے شړې د نجڑی دشمن اچ چا نجڑیا منله داغي حال مګورای چې چا نه منله داغي حال مګور اچ چا نه منله غوینم زبده اورمړو غویان خسیان جوړ ای مرڅو من اوس صاحب نور څه نشتا د کالاباغ ډېمې پر په مخه کړې جوړیږي به نه بجوړیږي جوړیږي به نه بجوړیږي جوړیږي به نه بجوړیږي بل څه نشته دې ذلیل قوم سره چې قوم له په خپل کې ورک او کالاباغ ډېم بجوړیږي او نه بجوړیږي جوړیږي الګا چې څوک کوئی چې نه بجوړیږي خو زه ورک شي کا کوم حکومت جوړوي بیا په دې حکومت کې ور سره ناس کوي په دې جماعت کې چې زما پالیسی نه چلی او دې قوم سره زما جوړ نه زه به یو ورځ په دې جماعت کې تیر کړم تاسو سره چې زما جوړ را نشي زه به تاسو ته مخ کې مونږ درکم مونږ نه خدای راځي چې ټول درته به او د ساو کوم چې بیړیم غر کوم
حکومت کې چې زیم او زما پالیسی نه مني زاغه حکومت کې به ورسره ناست نو بس زمونږ په ملک نور څه نشته. خو جان میجر اتراشه په دې سرکاري دفترو کې وګوره د لیډی ډیانې تصویر پروت سرکاری دفتری دي پیژنې